الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. مخیاتونو کی دخل کو سا اعتراضونه نو داسه بعضې جوابونه هغه کوي او بعضې یې کړي، بعضې نورو ځایونو کې د هغې جوابونه دي. خلک لګیا دي وایي دی خو خوراکونه کوي، دی خو بازارونو کې ګرځي، د سره د ملایکو نه یو تن ولې نه راځي، د سره د خزاني د دې باغونه یي. دارنګې دی وایي دا خلک وایي چې دا خو مسحور دی، جادو پې کړی شوی دی. دا ټولې خبرې چې څومره لګیا دي خلک کوي، الله وایي فضلوا. پیغمبر باندې چې اعتراض کوي، پیغمبر باندې چې داسې د پیغمبر سپکاوی کوي، نو هغه سړی کافر دی، ګمراه دی. نیغې لارې ته دا سړی نشي راتلی چې څوک په پیغمبر باندې اعتراضونه کوي. بیا تذکره وه د دې چې الله رب العزت بتالا د دغې دنیوي څیزونو نه د دې سازو سامان نه بهتر درکړي. باغونه پکار دي نو هلته به درکړي، بنګلې پکار دي هلته به درکړي، لیکن دنیا کې دا خلق قیامت خو نه مني. دا کوم چې کافر خلق دي دی قیامت نه مني. دا ټولې قصې سچې دي، دا به کېږي خو دا به قیامت کې کېږي، قیامت نه وروسته. د دغې خلکو دپاره به جهنمي، هغه جهنم کې به دی اچولی کېږي، دی به هلته کې هلاکت غواړي، لیکن بیا به مرګ پې نه راځي، هلاکېږي به نه، په دغې کې همیشه دپاره به سوځي. د هغې په مقابله کې د جنت تذکره کوي د مؤمنانو دپاره. دې جنت کې د بعضې نعمتونو تذکره کوي، نو ورپسې بیا مسله توحید بیانوي. د قیامت کې د هغې خبر هم کوي، د دنیا خبر هم پیش کوي، او بیا ورپسې مخکې چې دی یو اعتراض کړی و د هغه اعتراض جواب به بیا ورکوي. قل اذلک خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون وتعو آیا دا غوره دی ام جنة الخلد یا جنت دا میشوالی التي وعد المتقون چې وعده کړی شي د متقیانو سره. دغه یو طرف ته جهنم دی، عذاب دی، سعیر دی، نو بل طرف ته جنت دی، جنت الخلد دی. جنت کې وای بعضې مختلف جنتونه دي، نو یو ته جنت الخلد وای، یو دی جنت المأوا، جنت الفردوس وغیرہ نمونه راځي. نو جنت الخلد غوره دی، مطلقی جنت غوره دی که د دې دغه جهنم غوره دی؟ کم ځای د ورتلو دپاره بهتر دی؟ نو هغه خلک خو لاړو، کافر لاړل جهنم ته، بل طرف ته مؤمنان پاتې شو، متقیان پاتې شو، د هغې دپاره جنت دی، هغه جنت ته ځي. جنت دا میشواري هغه چې وعده کړی شوي ده د متقیانو سره. کانت لهم جزاء و مصیرا، دا به یې د دې دپاره بدلا او ورتلل به یې دې جنت ته، او دا جنت د دې دپاره بدله ده پوره پوره.
دا جنت دینو په جنت کې دي سو نوې لهم فیها ما یشاءون خالدین د دې لپاره به په دې جنت کې هغه څه چې دی به غواړي دی چې څه غواړي ست د دې زړه کېږي هغه سيزونه وي نو څومره به نو خالدین همیشه وي همیشه لپاره به دې په دې جنت کې مرګ نشتی مرګ نشته نو وتل تشتی نه وي وتل دیم نشتی همیشه به په دې جنت کې جنت ته په جنت کې ترقی خو راځي تنزل ناراضي جنت کې کتواله ناراضي چې دا مخکې بر غټه درجه او وستي درجه کته شو چې ونه کی ها درجه غټي یو درجه نه دا غینه بل اوچته درجه شو نه غینه بل اوچته شو دا بکی لهم ما یشاءون د دې لپاره هغه څه چې دی وی غواړي دي څه غواړي سب سړک د دې کوم خیالات راځي هر څه ملاويږي بعض خلکو بیا بل سوي د خپل ذهن مطابق دې خبرې کوي الله به چې ملاويږي او کنه ملاويږي الله به نسوار وي کې باندې بږي او دا بعضی سيزونه چې دي دا الله رب العزت د دې د زړونو او باسي الله رب العزت قرآن کریم کې وایي چې منګه د دې په زړونو کې چې کم غیل له کم خفغان دې کم کدورتونه دي چې دې ذهنونه دنیا کې هغه طرف تزین او هغه شنو متي منګه واسو دا شنو متي وځي نو دې په دا سوچ نشي کولای بیا چې زه دا ګنده کارو کوم غلط سوچونه غلط فکرونه دا باید خالص زړه کې بیان راځي لهم فيها ما يشاءون د دې لپاره هغه څه چې دی غواړي هغه څه چې هغه جایزي جایز څه دنیا کې هم جایزي نو باز آخرت کې هم جایزي یا آخرت کې جایزي آخرت کې د ګندګي شي نه باز څه د ګندګي دا ګندګي هغه خیالات تصورات الله یې زبدا دي رسول نو باسم دا پسړه کې بیا تصور ناراضي د کم چې دنیا کې د ګناه کار دی نو هغه د سوچ سمجھ کې بیا ناراضي چې دا طرف ته سوچ لاړ شي البته داسي نعمتونه به داسي خلق به د دو حری به غلمان به دا غسر به د مصروف نه دا غسر په خوراکونو کې په دغه عيش او عشرت کې په دغه مزو کې د چې هفته نو ګندګي طرف ته به نظر نه ځي ها لو ما شاءون خالدین همیشه وای دی پای کې کان علی ربک وعد مسئولا دا دستا پر باندې وعده غوتل شي دا ستا دربنا دا وعده غوتل شي دا الله رب العزت نا چکم سا غوتل کیږي نه لای پورا کوي و یوم یعشرهم باور زمانه چې راجو بکی الله دی لرا و ما یعبدون چې داخلك ولا بندگی کوي من دون الله الا الله نه سوا فیقول قیامت حال ذکر کوي قیامت کې بدی ولاړی کافر به ولاړی مسلمانان به ولاړی و یوم یحشرهم باور زمانه چې الله براجم کی دی لرا راپورته وی کی راجم به کی و ما یعبدون من دون الله او چې داخلك ولا بندگی کوي په دنیا کې الله نه سوا فیقولنا لا وی تپوس کوي د خلقو د نور او شرمولو د پاره پدی باندې د حجت قائمولو د پاره فیقولن وی بالله انتم ازللتم عبادی هؤلاء آیا تاسو گمراه کړیو زما دا بندگان چې دا ولاړ دي زما دا بندگان تاسو گمراه کړیو ام هم ضل السبیل یادی په خپل ورګه کړی ولار لارې ورګه کړوا د لار نه گمراه شیو بیلاری شیو مفسرین لیکي دردگی د دینا عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام اولیاء کرام بزرگان ملائک تاتی مراد دی
نو توبیخ د پاره بنئ بلکې د دې د ذلیل کولو د پاره اے عیسی علیہ السلام ته وای اے عیسی تاس دا زما د بندگان تا گمراه کړیو عزیر علیہ السلام ته وای دا تا گمراه کړیو ملائکه ته وای او زما د بندگان تاسو گمراه کړیو اولیاء کرام او ته بزرگان ته وای الله وای زما د بندگان تاسو گمراه کړیو دی خدانن وای دنیا کی الدور شویل دی وای پلان کی بابا وصیت کړو زما قبر به جوړ کړي دا سی چل وو کې دا وو کې گنبد به جوړ کې عمارت به جوړ کې کوټه به جوړ کې دا درو وای بیا وای پلان کی دا وصیت کړو چې پلان کی بچا باندې دا مرض راغې او زما قبر لرا نغه او مړ شو خون به خپل غاړي دا پلان کی بابا وصیت کړو دا درو وای بابا مې د دلیا درو الله رب العزت بالت کی پدی باندې حجت پوره کی تاسو دا خبرې چې کولې دنیا کی نالا بو تو وی انتم ازلتم عبادی آیا تاسو گمراه کړو زما دا بندگان ام هم ذل السبیل یادی په خپل باندې ورک کړ ولار دی په خپل گمراه شي قالوا ناغي بو تو وی سبحانك پاکی تعالی یا اللہ ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ندی جائز زمون د پارا ندی پکار منگلا چې او دین سو منگا ستان سیوا نور دوستان ولکن متعتم اباهم لیکن یا اللہ تا فائدہ ور کړو دیلا د دې پلانان لا حتا نسو ذکر تر دې پوری هیر کو دی ذکر هیر کو قران هیر کو توحید ہیر کو ذکر نمرات توحید ذکر نمرات قرآن دیستا یاداش ہیر کرو پا توحید بانے بیتنے یادو لین یادو نے بل سے یادو آوازی کہو یا پلان کیا نا مدد شی ہوئی مطلب اخلو کی بل سے اکشے ورنن ہو حتی نسو ذکر وکانو قوم بورا دی قوم حلاکی دن کی چې کله دا الله نوم دخلین اول او د بل چا نوم ولا راغې دا الله په ځای باندې نو بس په شهادت تبا ده وقانو قوم بورا او دې قوم تواقیدون کی هلاکیدون کی فقد كذبوكم بما تقولون نو چې کله هغه دا خبرو کې یا الله تعالی پاکی دا خبره موږ په اړه نه جایز چې موږ په خپل خپل باندې راولو موږ دې خبر نشو کولای دا موږ لپاره جایز نه دي موږ لپاره مناسب نه دي موږ دې داسې په کار نو تا دې پریدو نور دې په دوستانو نسو ویا الله تعالی فائدې ور کړوي جون ولا تا ور کړو مال ولا تا ور کړو نو دا هغه د وجې نه دی لاړو نو ذکر هیر کړه قران هیر فقد كذبوكم ای فقیلا نو ویلشی قد كذبوكم یقینا دے خلق خو تاسو تکذیب کو تاسو دروغجن کړی بما تقولون په سمانه چې تاسو وې دا خدای زموږ سیمواران دي دا دی داسې بارشیان دي دی مونږ ته دا ویلو چې داسې کوی نذرانه او شکرانه پیش کوي راځي ما قبر تاسو دا خبرې کولې فقد كذبوكم ناغي خو تاسو تکذیب کو بما تقولون پاس ما تاسو کوم وې فما تستطيعون صرف ولا نصر نو تاسو طاقت نه لري دا واپسې او نه د امداد تاسو امداد نه کیږي تاسو د یو بل سره امداد نشئ کولای تاسو سره امداد نه کیږي وصرفنا د واپس لاړ شي دنیا ته اول ته کې نیک اعمالو کې ال دغه توبه واسي او نیک عمل بیاو کې ایمان راوړي او نه کی واپس ته ونشتي وما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما يظلم سوچے ظلم کے استاسنا شرک کے استاسنا نذقه عذابا كبيرا نسکو باغبانی عذاب لوی
لوی عذاب په هغه باندې وسکو لوی عذاب به ورکو بعض خلک وایي نوسیقو وایي دلته خو ذائقه راغله لکه نو نوسیقو نو بس لږ ساعت دپاره به ختم به شي که نه وایي نه دا ستا هغه سکل نه دي ښه الله بنوسیقو بعضې وایي نورو ځایونو کې وایي ذائقة الموت وایي مرګ به موږ وسکو نو ژوندی شو بیا نو سکل خو لږ ساعت دي که نه دا دوکه ورکوي حدیث کې به څه وایي کافر له لږ عذاب به وي نو بیا به څه چلې بیا به جنت ته ځي نه کافر دپاره خو نشته د دې آیت په څه معنی کې وایي نه نه هلته کې چې کله کل نفس ذائقة الموت دی هر یو نفس سکون کې د مرګ دی نو چې مرګ یې وسکو لاړ د دې دنیا نه ختم دنیا نه لاړ اخوا ته بیا بل عالم دی هغې کې بیا هغه ژوند جدا ژوند دی هلته کې ژوندی دی خو هغه د دنیوي ژوند نه دی خبر دې دا کې بیا په قبر کې بیا ژوندی دی دلته کې بیا ژوندی دی وي دنیوي قبر کې ته چې لاړ شي نه اوري بعض به کې داسې نه نه نوسیقو چې موږ پې مرګ وسکاو مرګ یې وسکاو نه لاړ د دې دنیا نه لاړ اخوا ته اوس بل ژوند چې دی نه بل ژوند دی بل عالم دی نه هغې کې ژوند دی عالم کې فرق کړه یو د عالم ارواح دی عالم بطن دی یو عالم دنیا دی نو بیا لاړ عالم قبر ته عالم برزخ ته لاړ برزخ ته هم وایي قبر ته هم وایي جدا دنیا نه رستو ژوند دی بیا رستو قیامت کې بیا بل ژوند دی مخکې یو ځای کې تفصیل شوی و دې باندې نو من یظلم منکم نذیقه عذابا کبیرا څوک چې ظلم کوي ستاسو نه ظلم کوي شرک کوي کفر کوي ستاسو نه خلاف کوي د الله د الله د رسول نذیقه عذابا کبیرا نو څه کوو په هغه باندې عذاب لوی وما ارسلنا قبلك من المرسلين اولنی خبرې ته بیا راغی الدغه دا پیغمبر چې دی خو خوراک کوي دی خو په بازارونو کې ګرځي الله وی وما ارسلنا قبلك من المرسلين او نه دی لګلی مونږه ستانه مخکې څوک د پیغمبرانو نه څومره پیغمبران چې راغلي نو هغه ستانه مخکې چې راغلي نو هغه څنګه وو اداسې الا انهم لا ياكلون الطعام مگر داسې چې یقینا دي داسې وو چې خوراک به کاو خامخا خوراک به کاو ويمشون في الاسواق او ګرځیدل دی په بازارونو کې بازارونو کې هم ګرځیدل ولې په یو ځای باندې خو ناست نه بازار دې سره ځي بازار لا خپل ضرورت د پاره ځي بازار ته چې زینو دعوت د پاره ځي بعضی بازار کې دکان سره دکان وباسي دې د پاره وباسي چې خلک برازي هغه ته وسه مسله بیانو هغه ته وسه دین بیانو الله د دین ته برابرم ډېر خلک دي تیر شي مقصد تجارت نو مقصد دا چې دلار شمو د خلکو ته دین بیان کوم نو دین یو ته بیانو نو په دغه طریقې باندې بیان کوم خلک راضي سودا چې ته ورکې نو د پیغمبر په طریقې باندې ورکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راضی د کپڑے هغه تاجر نو یو کپڑا وا بل وسره کوم شریک چې وو هغه شریک سره هغه ناس ته هغه لکه په دې کپڑے کې خو عیب دی دوته وي ویاو دا معاملې دی بل سړي وی ښا چې کله دې دا خرڅاو چا چې اغستو ناغه ته بداو وی چې هغه په دې کې دا عیب دی دا نقصان پکې شته بلو چې میلاو شو حساب کتابو شو پیسې ورکولای کېدی ولکه هغه کپڑا شته کې خرڅ کړی دا بیا خرڅ شي دا ویخه بیا عیب دې خو درو او ویخ زما يرشيو هغه بل سړی وی زما يرشيو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ
تا ته عیب نه دی ښودلی هغې کپړې چې څومره پیسې وي هغې واغستې خیراتي کړې دا ځان سره نه ږدم دا خو دې کې یو شوبه راغله دې کې یو غلطه پیسه راغله دا ځان سره نه ږدم دا ځان استعمالو تقوادار خلک دنیا کې داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته راووت دانې پرتې دي غنم دی وربشي ایسته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدل نو لاس یې پکې وردن نه کړ لا ګوتې لمدې شو وی دا څه دي وی یا رسول الله زما سره سامان نو د شپې باران شوی دی هغه د وجې نه په دې باندې دای لمده کړلي دانې لمدې کړلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټیک دا تا خو عذر دی لیکن دا اوس خلکو د بیانې نو دا څه وکړه دا کوي چې لمدې دي نو دا لپاسه کول دا وچی چې لاندې کا چې خلکو د پته یې خلک یې نه کنه هر یو سره خو لاس نه ور دنه کوي زمونږ خلک خو بل څه کوي اوبه بګیا شي قسمه قسم سيزونه دی په هغه کې خلک دا کسب کوي په هغه کې اوبه چي نو ورسو شورات په خې کې انو په هغه کې وخلا ستنیم وای هوا په کې ور پری دی ها د دې په چې دا راو پړسیږي او دا خلکو ته خخ کاری لرینا چې راو پړسیږي نو خخ کاری چې دغه شي کته شي نو بیا خریدا نو کمزورې سروي دی او چې راو پړسیږي پر ویا دا سورب سروي وکړه الکه واخلي بعضی پکې اوبو وردن نگی پیپ پکې وردن نگی او پیپ په ذریعہ باندې او اوبو پکې وردن نگی نار سوچي نو په دړای کې 1 کیلو اوبو وردن نشوي نو کیلو اوبو دې د غوغي په ریټ باندې خرڅ کړه کنه پیدا وشو تیلې په تیلو کې خاور ملاول کی بل قسم سينو پکې ملاول کی یو شی په څه کله ملا لګیا دي ملاوټ نه کوي په یو کې سو لګیا دي ملاوټ کوي هغه په یو کې باچول نه ما غوډه کې ته قسم وکي کوي بیا هغه دا یو شی دی ښا کته پکې او بواچې او تب او په یو کې واچې په یو کې واچې او کنا په وګو کې پیاچې اړ یو شی دی نه بل قسم کوي نه بیا قسم وکي ښا ما پکې وبره دی اچولي په وګو کې په اچولي مانګي کې وبوي مخکینه دران په یو کې واچو او په کې وی پای کې مې خو درولا تا قسم می کړه ما خو دغه دی او بو کې مې پېل دی اچولي دا سو په یو کې مې وبر دی اچولي ابل قسم می کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چار څه چي دي خدا خلق تخکارا کا دای فکارا کا نو یې فرمایل چې تا خدا نه دی کړي خو عام قانون واورا من غشنا فليس منا من غش فليس مني چا چې زموږ سره ملاوت کو منګ له دوکا راکړه زمنګ نه نه زما امتی نه ده چا چې ملاوت کو دا زما امتی نه ده ملاوت دې د پاره چې خلکو نه پیسې په واخلي پیسې به زیاتې کی هغه پاره ملاوتي کله بعض خبره وي ملاوت چې خلک پخې چې ور کوي ملاوت وکي کنه چې هغه بغیر د ملاوت نه پخېږي سالن چې بخیر خامخا ملاوت پکې کنه مثال به یو ځای کې یو شی بوتا چې بل باچه سان بال جوړي دغه ملاوټي او دا د اصلاح د پاره ای دا بل چې نه دا د پیسو د زیاتوالي د پاره ده بل ته د نقصان رسولو د پاره ده دا ناروا ده انهم لا یاکلون الطعام یقینا دی خوا اغي کم پیغمبران چې مونږ لګلیونه اغي به خوراک کاو خوراک چې کاونو پدې کې دا خبر امراضي چې پیغمبر چې دی ناغا واقدار نه دی اختیارمن نه دی هغه ګوره عاجز دی هغه محتاج دی حاجت روا نه دی چاله حاجتونه نشي پورا کولای اپ خپل باندې محتاج دی ولې خوراک کوي چې خوراک کې نو د محتاجي
ګڼو سیزونو ته به د ضرورت وي مخکې چاوي دا نوړی چې کله تیاریږي او سړی خولې ته کوي نو د خولې ته کولو پورې اته شلې سیزونه دي چې هغې پکې مخکې کار کړلی نو د اته شلې سیزونو ته د محتاج دی په یوې نوړی کې نوړی چې دې ته رارسي خولې ته دې نه مخکې چې ګورې نو په دې کې به چا به ډوډۍ پخ کړي نو چا به هغې کلي نو په هغې کې به ووري په هغې کې به اوبه په هغې کې به لرګي دې سیزونو ته محتاج دی که نه پخلي ته هغې نه مخکې ژرندې ته محتاج دی میچنې ته محتاج دی د هغې نه مخکې نو بیا انګر ته محتاج دی نو ترکان ته محتاج دی دی غواهی ته محتاج دی یوې ته محتاج دی دا ګډ څیزونه دي دی غرمو ته محتاج دی نور ته محتاج دی ستورو ته محتاج دی سپوږمۍ ته محتاج دی باران ته محتاج دی ګډ څیزونه دي نو چې په یوه نوړۍ تیارېدو کې اتس شلې څیزونو کار کړل دومره څیزونو ته دی محتاج نو دی به د بل چا څه حاجت پوره کړي ويمشون في الاسواق داسې چې ګرځېدل په بازارونو کې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه او ګرځولې موږ بعض تاسو نه د بعض لپاره امتحان اتصبرون آیا تاسو صبر کوئ په دې دین باندې کلکېږئ که نه مطلب دا چې صبر وکړئ کلک شئ توحید ومنئ وکان ربک بصیرا رب ستاسو دی لیدونکی قل اذلک خیر ام جنت الخلد او آیا دا غرد یا جنت نامیشوالی التي وعد المتقون جو وعده کړی شي د متقینانو سره كانت لهم جزاء و مصيرا د لپاره دا بدل دا او ورکل دي لهم فيها ما يشاءون د لپاره په دې کې هغه څه وایي چې دی به غواړي خالدین همیشه وي په دې کې جنتونو کې کان علی ربک وعدا مسئولا دا وعده ستاسو پر رب باندې غوښتل شوی و یوم یحشرهم فاورز باندې چې الله براجم کې دي خلق لرا ما یعبدون من دون الله یا چې داخل ولا بندگی کوي د الله نه سوا فیقولون نو الله بو دوی انتم ازلتم عبادی آیا تاسو گمراه کړی زما د بندګان هم ذل السبیل یادی په خپل گمراه شیو دلالنا قالوا ناغب وی سبحانك پاکی تعالی یا الله ما كان لينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ندی پکار منگلا ندی جائز نمک دا پارا چی منگ دے انہی سوستانا سوا نور اولیاء ولیکن متاتا ما باہم لیکن تا فیدور کرد دیل او دی پلران اللہ حتی نسو ذکر تردی پوری شہر کو دی قرآن لنا ذکر لنا توحید لنا وکانو یقوم پورا او دی قوم علاکی دن کی فقد کذبوکم نو بے ویلیشی یقینا دی خوستاسو تکذیبو کو بما تقولون پاسمائش تاسوے فما تستطيعون صرفا نو تاسو طاقت نه لرئ د واپس لو راوړېدو ولا نصر او نه د امداد ومن یظلم منکم او څوک چې ظلم وکړي ستاسو نه شرک وکړي ستاسو نه نذیقه عذابا کبیرا نو سکو په هغه باندې عذاب لوی وما ارسلنا قبلک من المرسلین او نه لېږلی موږ ته وما ارسلنا قبلک او نه دي لېږلي موږ ستا نه مخکې د پیغمبرانو نه الا انهم لیاکلون الطعام مگر داسې وغه چې هغې به خامخا خوراک به کا ویمشون فی الاسواق او ګرځېدل به بازارونو کې وجعلنا بعضهم لبعض فتنه او ګرځولې موږ بعض تاسو نه د بعض دپاره امتحان تصبرون آیا تاسو صبر کوئ آیا تاسو کلکېږئ په توحید باندې که نه مطلب دا کلک شئ توحید باندې کلک شئ وکان ربک بصیرا ستا رب دی لیدونکی الله رب العزت قرآن